درنو ملمنو تر ټولو د مخه اجازه راکړئ تاسو ته د ثور د پرتمین انقلاب د 11مې کلیزې د ویاړلي او ستر جشن په مناسبت د زړه له کومې مبارکي ووایم. سږ کال موږ دغه پرتمینه ورځ په ګران هیواد افغانستان کې په ځانګړیو حالاتو کې لمانځو. پورا ډاډمن یو چې په اوسني دوران کې د ګوند او انقلابي دولت سم سیاست او د وسلوال پوځ پیاوړتوب په یوه څرګند حقیقت بدل شوی دی. د افغانستان خلک پوره باور لري چې د ثور انقلاب چې 11 کاله پخوا د وسلوال پوځ په وسلوال پاڅون د افغانستان د خلق د ډیموکراتیک ګوند په لارښوونه د هېواد د مترقي ځواکونو او پرېکښ ولس په پراخ ملاتړ سره ترسره شو، د بري وروستي پړاو ته به ورسیږي. د افغانستان د جمهوریت مېړني وسلوال پوځ په تېرو 11 کلونو کې د سیمې د ارتجاعي ډلو ټپلو او د امپریالیستي ځواکونو د نااعلام شویو او تپل شویو خونړیو سختو جګړو ټولې ناخوالې وزغملې او د افغانستان خلکو ته د خدمت کولو او سرښندنې په لار کې هر ډول ایثار او فداکاري د خپل ځان لپاره ویاړ بولي. د ثور انقلاب په دغه 11مه کلیزه کې چې د شوروي اتحاد پوځي ټولګي د ژنیو د لفظنامو سره سم خپل هېواد ته ستنه شوي دي. اوس وسلوال پوځ په یوازینۍ توګه د دغه ازموینې په خوځنده پړاو کې په چټکۍ سره لګیا دی. د افغانستان د جمهوریت وسلوال پوځ د انقلاب په بهیر کې وده وکړه، ټینګ شو او د هېواد او خلکو د سترو ګټو دفاع په ډاډمن مورچل بدل شو. د شوروي اتحاد د قوتونو تر وتلو وروسته کله چې مخالفو وسلوالو ډلو د ژنیو پرېکړې په ځای نه کړې او د دې په څنګ کې خپله ګروپ بندي او جګړه ییز تیاری په کندهار، زابل، ننګرهار، خوست، لغمان، سالنګ او د هېواد په نورو سیمو کې بریدونه وکړل. په داسې حال کې موږ مجبور شو چې جګړه ییزو عملیاتو ته دوام ورکړو. په دغه جګړه ییزو عملیاتو کې نه یوازې د کورني او بهرني دښمن ناوړه پلانونه شنډ بلکې دښمن سخت وټکول شو. زموږ مېړني وسلوال پوځ په تېرو وروستیو جګړه ییزو عملیاتو کې ستر بریالیتوبونه وګټل. د جګړه ییزو عملیاتو ګډون کوونکو قطعاتو او جزوتامونو جګړه ییزې چارې په زړورتوب او مېړانتوب سره ترسره کړې. تېرو جګړه ییزو عملیاتو یو ځل بیا هم وښیله چې د افغانستان د جمهوریت وسلوال پوځ د افراطي وسلوالو ډلو او د ژنیو د پرېکړو نه منونکو دښمنانو د هر ډول توطیو د شنډولو او ټکولو په خاطر چمتو او پوره تجربه لري. زموږ وسلوال پوځ د بل هر وخت نه غښتلی او په نننۍ عصري او مدرنه وسله، تخنیک، جنگي او لوژستیکي تجهیزاتو سمبال، لوړ همیشنی سیاسي او جګړه ییز تیاری لري. د روغجنو جګړه مارو ځواکونو او د دوی پلویانو ته خبرداری ورکوو چې د دوی ناوړه هلې ځلې به د تل په شان له ماتو سره مخامخ شي. د ننګرهار په جګړه کې دا پوره څرګنده شوه چې زموږ وسلوال پوځ سره د خلکو پراخ ملاتړ ملګری او نور هم ټینګېږي. موږ د هېواد د رښتینو بچیانو په څېر په دغه شانداره ورځ له خپلو رابړېدلو خلکو څخه چې د جګړې ټولې ستونزې او د مخالفو ځواکونو د ناوړه چارو له کبله لوږه او تنده زغمي، د هېواد په دفاع او ساتنه کې په مېړانتوب او زړورتوب سره برخه اخلي، ژوره مننه کوو. د خپلو نړیوالو دوستانو پراخ ملاتړ چې په ډېرو سختو شیبو کې زموږ له خلکو سره یې کړي او کوي یې د قدر په سترګه ګورو. خپل وطن او خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ به د کورني او بهرني دښمن په مقابل کې د وطن او د وطن د خوارېککانو له ګټو په دفاع او ساتنه کې د ژوند په اوږدو کې په پوره مېړانه دفاع وکړي. نیکمرغه دې وي د ثور انقلاب 11مه کلیزه. ژوندي دې وي د افغانستان مېړني خلک. بریالی دې وي د افغانستان د جمهوریت وسلوال پوځ. مننه.